یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی ابوبکر قاضي ابوبکر محمد بن عبدالباقي محمد یې نوم و د پلار نوم یې عبدالباقي دی او مشهور په ابن عقیل دی دا موږ د وعظ کتابونو کې ابن عقیل لیکي او خپل نوم یې دی ابوبکر محمد بن عبدالباقي او 15 صدۍ کې تېر شوی دی سن 500 هجري کې 1500 هجري کې وی په مکه مکرمه کې اوسېدم هېڅوک مې نه و او وی داسې وخت را باندې راغی چې ډېر اوږې شوم د زمزم په اوبو به مې ګزاره کوله زمزم په اوبو دا خو اوس دا 100 کاله وشو چې دا سعودي مالدار شو مخکې خو دا دومره غربت کې پراتو غریبانان چې د حد نه وته دا تیل چې پیدا شو دې سره دوی مالدار شو د هغې نه مخکې دا غریبانانو دا معلمان به دلته پاکستان ته راتلل او ځان له بیا جان کتل او خلکو به ردې دی نه د سعودي خلکو له تحفې تحایف وړل وی دا د سعودي او د مکې بدینې خلک وی اوږې هم ډېر زیات زمزم په اوبو مې ګزاره کوله وی یو ځل دونه اوږې شوم چې بار ووتم چې ځان له د ډوډۍ صدرک وکړم ځکه خېټه مې بلکل خوږېده وی چې ووتمه د ریخمو یو بوسخکۍ پرته وه بوسخکۍ کې ریخمین اعلی قیمتي تار و چې ما هغه بوسخکۍ راوچته کړه بوسخکۍ قیمتي و تارم قیمتي و او چې څنګه مې کولاو کړه مې کته هغې کې یو هار پروت دی یو امیل د سرو زرو او وی هغه امیل ته چې کم تار لګېدلی دی چې د سټ تا چې هم د ریخمو دی قیمتي د ریخمو امیل دی دا مې ومونده و د شریعت قانون څه دی چې یو شی دی ومونته نو هغه چغه به وی اواز به کې نښه چاته به ووایې چې وروره هغه پیغمبر مبارک فرمایي دا تیلی محفوظ که مزې محفوظ که او اواز به کې چې خدای مو بخه یو شی مې مونتی دی ما ته نښه پته وښایه چې دله درکړم داسې اواز به نه کې دا ډېر ګران کار دی لقطه ورته وایي په دې سړک کې یو شي ومونته او د ډېرو پیسو دی نو ته به مهرباني کې په دې سړک به چا نه غورځېدلی وی تورنګزو کې به میلانونه وکړي ممکن ده چې د ارچن د ګاډیو نه ارچن اډه کې به مو وي او مرزو اډه کې به مو تنګي اډه کې به مو وي دا نه چې 100 روپۍ پرتې دی خپه کېږي داسې خپه کېږي یو خوا مو ګوري بل خوا مو ګوري چې څوک نه نو غلې غوندې لاس ورښکته کړي 100 روپۍ د خپې نه راوچتې کړي او جیب کې پټ واچوي خدای مو بخه ما یو شی مونتی دی کله چې دې بل طرف ته پټ غوندې چغه ووایي او مخامخ وي 3 چغې مې والې مالک یې پیدا نه شو دا چل به نه کې پورا کوشش وکړئ چې مالک ته ورسي وایي چې تیلی مې ومونتله او سړک کې ما ته وسوسې شیطان اچوي چې کار وشو په خیر دا میل خو د زرګونو روپو دی بس دا که مې خرڅ که په دې خو زما ټول عمر سسټم سمیږي وی امیل مې جیب کې واچو ګوتی چې مې وکتل یو بوډا سړی دی سپینګیري سړی دی او هغه سپینګیري سړی چغه وایي ای خدای مو بخه مانه یو امیل پروتی دی او داسې ګوتی دی او داسې تار دی او که چام پیدا که نو 1500 روپۍ به ورکوم د هغه زمانې روپۍ چې سړي ته مې وکتل سپینګیری دی نو اوس دې خوا ته شیطان دی او دې خوا فرشته ده رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته یو خوا شیطان ناست دی وسوسې چې بل خوا فرشته د نیکي ورته اچوي هغه فرشته راته وایي چې ورکه دا غریب ورپسې ګوره دونه عجز سړی دی لاسونه یې رپي او په کونټۍ باندې ټک ټوک کوي چې دې غریب به دا د کوم ځای نه پیدا کړي ورکه شیطان وایي چې نه شی دې موندلی دی چې وله ورنه کې زه ځان له وږیم خیر هغه د فرشتې الهام غالب شو ما بابا ته وی راځه بابا اخوا مې که ما ورته وی ها دا امیل ستا نه خیراته خو له مې ورکړو او ډېر خوشحاله شو ما له 1500 روپۍ راکړې چې دا هدیه د تحفه د ما وی نالم بیا راته شیطان وی واله 1500 روپۍ په خوشحالۍ درکوي ما یې نالم نه دا خو ما یو نیکي وکړه په دې نیکۍ پیسې ولې والم هغه ډېر زوره لګوه هغه بوډا خو ما ورته هغه 1500 روپۍ واپس کړې دا ابوبکر محمد ابن عبدالباقي ابن عقیل دی وی چې څه موده پس زه د مکې نه ووتم لاړم څوک نو بس لږې نارې تېرېدې نو جدې ته لاړم کشتۍ کې وختمه کشتۍ کې چې سور شومه کشتۍ روانه شوه اتفاق دا و چې د دریاب په چپو کشتۍ غرقه شوه څوک مړه شو په کشتۍ کې بحري بیړه
او زه په یو تخته سره د څو ملګرو مونږ ځان ټینګ کا تختې چپې والې بس خدای په ګوره د نیکۍ بدل الله په دنیا کې ورکوي تخته تله یو جزیرې ته ورسېدل خدای پس بچ کړو په یوه تخته باندې چې جزیره کې سینکوس شومه لږ مزل مې وکړه کې یو کلی کې اوس ګرځم چې خدای دا کم کلی دی دا کم علاقه ده زما وی هر څه چې دی نه مرګ نه خدای بچ کړم دې کلي ته بله ورشم هلته یو جومات و یو جومات ته ورغلم مسافر چې راشي یک څه جومات ته راځي ډوډۍ چې چا راوړله چې به یا ویه نه خو لکه ډوډۍ خوراک مراک وخت تېرېده ما دا چلو کا جومات کې ناست وم ماشومانو ته مې سبق شروع واړه به راتلل هغه واړه ګڼ شو د هغې خلکو را سره مینه پیدا شوه هلکه قرآن شریف درځي او الحمدلله بس زموږ بچو ته سبق ښایې موږ به تنخوا درکړو خیر هغه جومات کې امام کړم د جومات امام شوم زمام څوک نشته بس پردې کلي دی او بس خدای پاک ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو میلاویږي امام شوم ماشومان به راتل ماشومانو ته مې سبق هم ښوی د خلکو را سره محبت مینه هم پیدا شوه زه مطمئن شوم مقتدیان راته وایي چې ورورې ته د کم ځای ما چې ما خو خپل ځای خو دغسې را روان وم او په کښتۍ کې دا چلو شو نو بس تا خو څوک نشته نه یسم بس زمونږ یې دلته که نه ډېره ښه ده نو تا له واده کوم ما وی ډېره ښه یاره وی زمونږ د دې جومات یو امام او بوډا او حج ته تللی و د حج نه واپس راغی مړ شوی دی او د هغه یوه لور پاتې ده او ډېره نیکه ښه ده او زمونږ د ماشومانو جینکو ته سبقونه ښایي نو که دې خوښه یي د هغې هم څوک نشته او ستا هم څوک نشته نو دغه جینۍ به راته په نکاح کړو ما ډېره ښه ده جینۍ راته په نکاح کړه چې جینۍ راته په نکاح کړه او د واده ړومبۍ شپه وه او زه هغه خپلې ښځې له ورغلم او سنګ هغه ښځې سره میلاو شو ومې کتل هغه امیل د هغې په غاړه پروت و چې ما په مکه کې مونتې و بوډا ورپسې ګرځېده چې ما میل ته وکتل مې دا امیل کم ځای و بیا ما ته وایي چې ستا دی کې څه غرض دی مې چې نه هسې تپوس ته نه کوم ډېر ښایسته او ډېر اعلی امیل دی چې دا کم ځای وی دا ما دلته کې ماشومانو ته به سبق ښه چا به پیسې راوړلې هدیه به راوړلې چرګې به ساتلې د هغې هګۍ به مې خرڅې کړې چا به له 100 روپۍ راکړې ما جمع کړې وې نو زما یو بوډا پلار و په دې جومات کې امام و حج دته نو ما ولا پیسې ورکړې مې بابا چې حج ته لاړ شي ما له به یو امیل راوړې اوس هم چې حج لذي خلک وي ما له دا راوړه دا راوړه نو پلار مې راله دا راوړه او پلار مې راته وی چې بچې دا مې دله واغېشته نو رانه په مکه کې روک شو نو زه پسې ګرځېدم چې خدایه زما لور د هغې خو په لږو لږو پیسو باندې پیسې جمع کړي دي او ما له یې راکړی دي یا خدایه زه به هغه خپل لور ته څه ویم لور خو به زما دروازې ته نیغ نیغ ګوري چې زما پلار به راشي او ما له به امیل راوړي یا خدای امیل خو زما نه روک شو دا خو هغې په ډېره لږو لږو پیسو جمع کړي دي او ما له جمع پونچي راکړی ده خدای دا به څه کېږي وایي چغې مې والي چې 1500 به زه انعام چاله ورکړم خو که ما له امیل چا راکړه نو پلار مې راته وایي چې ځوانو بچې او هغه ما له هغه امیل راکړه هغه مونتې او ما وله 1500 روپۍ ورکولې وایي هغه یې هم رانه وانغېښتې یاره بچې ډېر ښه ځوان او ډېر نیک و ارمان بچې که دغه ځوان ما له په ګوتو راغی نو تا به ورته په نکاح کوم دا امیل ما ورته وی چې جینۍ د پلار دعا دې قبوله ده ښه هغه زومه د امیل ما مونتې و ستا پلار له ما ورکه ګوره د مارونو دې کې څونه لوی حکمت دی که هغه وخت کې دغې سړي دا امیل قابو کړی وی نو ګناهګار به و بوډا به هم تبه و غریب به د مرګه د غم نه به مړه لور به هم د غمه مړه وه او ده به هم حرام شی خوړه لیکن چې امانت کې خیانت ونه که نو الله امیل هم ورکه امامتي هم ورکړه او امیل سره خدای ورله امیل والا جینۍ هم ورکړه